बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरू उम्मीद लरम چې ښه وئ مهرباني وکړئ دې ویډیو له لږ غوندې ټایم ورکئ دا ویډیو لازمي وګورئ یو پلار خپل پریاد رالیږلی دی ملګرو د چا دپاره د خپل بچي دپاره د دغې پلار دغه پریاد واورئ نو بیا در سره یو دوه خبرې کوو. السلام علیکم بھیجان څنګه چل دی ښه طبیعت دی ښه دی خیریت دی بھیجان زه ټک نه خبرې کومه ایمل مې نوم دی بھیجان زما یو لور وه انیسه هغه ډېره سخته بیماره وه یار او دننه دا سینه دننه دا زړه داسې ختم شوی و هغې د وجې تقریبا څه 3 ورځې پهله وفات شوله اوس مې هغه نه کشر یې زوی دی هغه هم ډېر سخت بیمار دی ته بھیجان زما دپاره لږه غوندې دوا وغواړه ستا خلک ډېر زیات ګوري او ویډیو جوړه کړه چې زما بچو ته ټول خلک دوا وکړي زما بچي خدای پاک روغ کړي بھیجان دا مې زوی دی محمد هلال او دا هم ډېر زیات سیریس دی څلورمه ورځ د سیر نه دی خوړلي بس مهرباني به دي زما دپاره لږ غوندې دوا وغواړه سوشل میډیا باندې دې تصویران ورکړه لږې خبرې پرې وکړه چې ټول مسلمانان ټول زموږ ورونه دې دپاره دوا وغواړي زما دا زوی الله پاک روغ کړي. ملګرو د دغې پلار دغه فریاد تاسو واورېدو وایي چې یوه لور مې خاورو ته کوزه کړه او زوی مې مرګ حال پروت دی د ده په زړه سوال د قبلېدو دی. تاسو به په بازار کې یو سپین ږیری لیدلی چې هغه به بل ته لاس نیولي چې د هغه سپین ږیري بابا نه تپوس وکړي چې بابا آیا وجه څه ده چې تا بل ته لاس نیولی او سوال کې یو خو رواجي سوال وي ملګرو یو هغه بابا مجبوره وي د څه د وجې د خپلو بچو د وجې که تاسو په ځوانۍ کې ژوند وګورئ ملګرو نو خلک یې ډېر په عجیبه طریقه باندې تیروي خو چې کله د هغه بچي وشي او هغه بال بچهداره شي نو د هغه بچو دپاره ډېر زیات تکلیفونه تیروي سختې تیروي خپل ځان تکلیف ته نه ګوري خو چې کله په بچي باندې تکلیف راشي نو بیا په ځمکه او اسمان یو وي. ملګرو دا یې نه دي ویلي چې زما سره د پیسو امداد وکوئ خو صرف دا یو عجزانه ریکویسټ یې کړی دی چې زما د دې بچي دپاره دعا وکوئ. یوه د ګل غوندې لور خو مې خاورو ته کوزه شوه خو هېڅ پته نه لګي که ستاسو په دعاګانو کې اثر وي او د زړه نه وکوئ او زما دا زوی بچ شي نو ملګرو دې کې به داسې ډېر پلاران وي چې د هغې په بچو باندې به تکلیف وي داسې ډېر به خلک وي چې په هغوی باندې به تکلیف وي. الله جل شانه دې دغه ټول ماشومان څوک چې په تکلیف کې دي او مور او پلار د هغې دپاره پریشانه دي یا پروردګاره دغه ماشومانو ته صحت ورکړي د دغه رور دغه بچی چې کوم بیمار دی یا پروردګاره دغه ماشوم ته صحت ورکړي. ملګرو ویډیو مخکې شیر کړئ مهرباني وکړئ د دې پلار دغه فریاد مخکې بوځئ چې څومره هم ډېرې دعاګانې وشي کیدای شي ملګرو د دغه دعا د برکته الله جل شانه دغه ماشوم روغ کړي په دغه ماشوم باندې به څومره تکلیف وي وړوکی ماشوم دی دغه تکلیف ته به دغه مور دغه پلار دغه د خاندان خلک نیم تویږي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ الله جل شانه دې دغه ماشوم ته صحت کامله ورکړي او الله جل شانه دې په دغه مور او په دغه پلار باندې چې کوم تکلیف دی د دغې بچي د وجې الله پاک دې دغه تکلیف ختم کړي. تاسو ټول ووایئ امین. ما نوید ارماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت د لوی الله په